غیرته حکمرانانو، ای بے غیرته بادشاهانو، راکټونه، ټینکونه، اسلحې خو تاسو سره دي، جهازونه خو تاسو سره دي، مونږ خو بې بسه یو. مونږ خو چې کوم دی الحمدلله د جذبه جهاد نه چې کوم دی زمونږ دا زړونه لبریز دي. جهاد نه کنځله مه جوړوئ، جهاد دومره مه بدناموئ چې بیا دا نه وي چې یو افسر چې کوم دی د یو مولا مینتونه کوي چې خدای دپاره د جهاد متعلق چې کوم دی رای عامه همواره کړه. لوی د شرم خبره ده. وایي که دا امت مسلمه دا ټول راغونډ شي او اسرائیل باندې توکاڼې هم وتوکي، نو دا اسرائیل خو یو دومره غونتی وطن دی، اب د مسلمانانو په توکاڼو کې هم ډوب شي. یعنی یو طرف ته یو څو لکه یهودیان او بل طرف ته 1.5 ارب مسلمانان. مونږ خو چې کوم دی ډېر بې بسه یو، زړونه مو جاړي چې د فلسطین باندې د ظالم جابر قوتونو دا ظلمونه ګورو. دعا نه بغیر بل څه نشو کولی. نن په امت مسلمې باندې د خپل فلسطینیانو د رونو ازادي دپاره چې کوم دی جهاد فرض شوی دی. که مونږ ډېر هم تاویلات ورته وکړو، هیلې بانې وکړو چې اقوام متحده دې کردار ادا کړي، امریکا دې پکې لاس واچوي، دا ټول خو چې کوم دی مجرمان دي. فلسطین کې چې کوم ظلم و ستم روان دی، د ظلم و ستم کوم بازار ګرم دی، ویډیوګانې راځي، بمباریانې کېږي او انسانان په سلګونو فوټه پورې چې کوم دی په هوا کې چې کوم دی د هغې هغه چیتړې والوځي. خو د امت مسلمې بې غیرته حکمرانان او بادشاهان دا خپل عیاشو کې مبتلا دي او خواب خرگوش کې مبتلا دي. زمونږ والد شهید چې کله په فلسطین باندې اسرائیل په ستمبر 2023 کې ناجایزه قبضه وکړه، ناجایز حمله یې وکړه، د هغې نه فوري بعد د اکوړه خټک په خاوره باندې هغه یو تاریخي تقریر کړی دی چې تر ننه پورې چې کوم دی د هغې یو پرچار دی. ملا حامد الحق شهید په خپل په هغه تقریر کې فرمایلي ول چې ای بې غیرته حکمرانانو، ای بې غیرته بادشاهانو، راکټونه، ټینکونه، اسلحې خو تاسو سره دي، جهازونه خو تاسو سره دي، مونږ خو بې بسه یو. مونږ خو چې کوم دی الحمدلله د جذبه جهاد نه چې کوم دی زمونږ دا زړونه لبریز دي، خو لارې نشته، په کومې لارې ورشو؟ منځ کې باډرې دي. دا کار خو د حکومتونو دی چې د جهاد اعلان وکړي د صهیوني ظالم ریاست خلاف. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه شیخ الحدیث او بانی جامعه دارالعلوم حقانیه ای به فرمایل چې ډېر لوی د شرم خبره ده. وایي که دا امت مسلمه دا ټول راغونډ شي او اسرائیل باندې توکاڼې هم وتوکي، نو دا اسرائیل خو یو دومره غونتی وطن دی، اب د مسلمانانو په توکاڼو کې هم ډوب شي. یعنی یو طرف ته یو څو لکه یهودیان او بل طرف ته 1.5 ارب مسلمانان. مونږ خو چې کوم دی ډېر بې بسه یو، زړونه مو جاړي چې د فلسطین باندې د ظالم جابر قوتونو دا ظلمونه ګورو. دعا نه بغیر بل څه نشو کولی، خو اعلای کلمت الحق دپاره د حق وینا دپاره مونږ ته پکار دي چې خپل اوازونه بلند کړو، رای عامه هموار کړو، خپل دا ظالمان، خپل دا بغیرته حکمرانان دې طرف ته مجبوره کړو چې هغوی د یو څه قدم اوچت کړي. اقوام متحدې نه خو هېڅ امید نشته دی. دا اقوام متحده جوړه دې دپاره وه چې د اقوام عالم په مابین کې چې څه تنازعات راځي د هغې د حل لپاره به یوه اداره وي. د اسرائیل ستمبر 2023 نه بعد د حملې هم 1.5 کال پوره کیدونکی دی. د تاریخ بدترین نسل کشي دی وکړه، ټوله غزه یې ملیامیټ کړه، خو اقوام متحده ټس نمس نه شوه. اوس دې نه بعد هم که مسلم حکمرانان د اقوام متحدې طرف ته چې کوم دی د هغې سترګې وي، نو دا ډېر لوی د افسوس خبره ده. مونږ نیکه حضرت مولانا سمیع الحق شهید به فرمایل چې جهاد نه کنځله مه جوړوئ، جهاد دومره مه بدناموئ چې بیا دا نه وي
چې یو افسر چې کوم دی د یو مولا مینتونه کوي چې خدای د پاره د جهاد متعلق چې کوم دی رایه عامه همواره کړه.